أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. کله چې الله تبارک وتعالی د هغه مؤمنانو چې په کوم باندې الله پاک نعمت کړي انعمت علیهم کې دي د هغو صفتونه ذکر کړه او فرمایلی چې دغه خلک کامیاب دي په دنیا کې او آخرت کې الله تبارک وتعالی هغو ته جنت ورکوي. او د هغه خلک چې هغو باندې الله پاک غضب نازل شوی دی او ګمراه دي کافرانه د هغو صفتونه ذکر کړه او د هغو په باره کې الله پاک وفرمیل چې دا ناکامه دی په دنیا کې هم ناکامه دي او په آخرت کې د هغو دپاره ډېر لوی عذاب دی. نو د هغه ایمان والو صفتونه هم ذکر کړه چې انسان چې دی نو هغه صفتونه په ځان کې پیدا کړي او د الله تبارک وتعالی د رحمت مستحق جوړ شي. څنګه چې هغو کامیاب شي دي چې داسې دی کامیاب شي الله تبارک وتعالی دته د آخرت کامیابي او جنت ورکړي. او د هغه خلکو چې کوم باندې د الله تبارک وتعالی عذاب دی او ناکام دي د هغه صفتونه د هغه خبرې هم الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې انسان د هغه قبیح صفتونو نه ځان بچ کړي چې د هغو په شان ناکام نشي چې کوم څنګه قومونه کوم چې دی نو هغه تباه شول په دنیا کې د الله پاک په مختلفو عذابونو کې مبتلا شو او د آخرت په اعتبار سره چې دی نو هغه ناکام شو. نو دلته د منافقینو په صفاتونو کې الله تبارک وتعالی په دې آیات کې د هغو یو قبیح صفت ذکر کوي چې هغه په ځمکه کې فساد کول دي. په ځمکه کې فساد کول دا د منافقات صفت دی. د دې په وجه باندې دي د عذاب مستحق جوړ شو چې دا بد او دا قبیح صفتونه په دې کې او چې کله دې ته دا ویل شي وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرض په ځمکه کې فساد مه کوئ قالوا انما نحن مسلمون د خپل فساد ته اصلاح وي دی دا همغه د اصلاح د پاره کوو. ګوره فساد کول چې دی هغه په ځمکه کې فساد کول هر یو ضرر هغه فساد دی. که د دین په اعتبار سره دا خو ډېر لوی فساد دی چې په دنیا کې په ځمکه کې چې دی نو هغه شرک وي کفر وي د الله پاک نافرمانی او معصیت او ګناهونه وي. د هغې په وجه باندې په دنیا کې د الله پاک ناراضګي عذابونه راځي زلزلې سیلابونه مختلف طریقو باندې د الله تبارک وتعالی عذابونه دنیا راځي او مخکینی قومونه په دې طریقه باندې هلاک شو او د آخرت د عذاب ذریعہ ده. دغسې چې دی نو په ځمکه کې ځمکې والو ته ضرر رسوله که هغه د دنیا ضرر وي هغه هم فساد دی. هغو ته څه نقصان رسول په هغو کې چې دی نو هغه پریشانی پیدا کول د هغو مال ته نقصان رسول د هغو جان ته نقصان رسول د هغو بېعزتي کوله د هغو په خپل منځ کې چې دی نو اختلافات پیدا کول او فتنې پیدا کوله جنګونه پیدا کوله دا چې دی نو هغه فساد دی په ځمکه کې. د منافق صفت دا دی چې هغه په ځمکه کې فساد پیدا کوي نفاق کوي د کافرانو سره تعلق د مسلمانانو خلاف سازشونه د مسلمانانو په منځ کې فتنې خورولو د مسلمانانو په مجلسونو کې داسې خبرې کول چې د هغې په وجه د دې شکوک او شبهات پیدا شي د کافرانو سره میلاوېدل د هغو چې دی نو هغو ته ترغیب ورکول په د مسلمانانو په خلاف باندې چې دی دا ټول فساد چې هغه دی کوو نو کله چې به دې ته دا ویل شي لا تفسدوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ قالوا انما نحن مصلحون دې دا وایي چې موږ خو اصلاح کوو. دا چې کوم موږ یو طرف ته بل طرف ته دا میلاویږو د کافرانو سره میلاویږو دا خو د دې دپاره چې موږ وایو چې د دې په منځ کې دا جنګونه دا اختلافات چې دی نو دا ختم شي
او مخکې چې څنګه وه بس داسې چې مسلمانان کافران چې دین اسلام او دغه خو نه او دا چې خلک یو ځای چې دین اوسېدل بس داسې دي. نو دا د اسلام او د توحید دپاره چې دی نو هغه په خلکو کې داسې تفریقه دا چې دی نو ګویا کې دې ته دی فساد وي. تعریض یې وکړو چې دا کم موږ خو اصلاح کوو، ګویا کې دا صحابه او دا مؤمنان چې کم کوي دغه اصل کې فساد جهاد کې دی فسادیان دي، موږ خو اصلاح والی یو. الله پاک وایي چې داسې نه ده، حقیقت کې مفسد دي. دا خو د اصلاح دپاره، دا خو د الله تبارک وتعالی د کلمې د بلندي دپاره، دا خو د الله پاک چې دی نو هغه د احکاماتو د ژوندي کولو دپاره محنتونه دي. او خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دوی هم المفسدون، دی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، خو دی پوهېږي په دې باندې پوهېدلی چې ګویا کې د دې چې دی نو هغه انجام چې دی هغه چې دا کم ته دی اصلاح وي، د دې انجام چې دی نو د الله پاک ناراضګي ده او د الله پاک عذاب دی په دنیا او آخرت کې. په دې پوهېدل داسې به یې نه کوله. نو که څوک دا ووایي چې دی نه پوهېده نو قصدن خو یې نه کول، نو بیا دې ته عذاب الله پاک ولې ورکوي؟ نو دا تحقیق کول خو د انسان فریضه ده چې هغه که بالفرض نه پوهېږي، یو سړی شرک کوي او هغه ته خپله لار ښه ښکاري، بدعت کوي هغه ته خپله لار ښه ښکاري، ځکه کوي. که څوک چې دی نو هغه داسې بل سیکولر او یا د دین خلاف او په دین کې چې دی نو داسې یو رواداري چې هغه د الله پاک په احکاماتو باندې پختګي او مضبوطوالی نه وي، هغه لار هغه ته ښه ښکاري. نو دا خو عذر نه دی چې هغه ته ښه ښکاري او هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دا زه په کومه طریقه باندې ژوند تېرومه، دا بده خبره ده، دا د الله پاک نه ده خوښه. نو دا خو د الله کتاب لوستل، د هغې چې دی نو د تعلیمات چې دی نو هغه لوستل، د دې تحقیق کول، هغه صراط مستقیم چې کوم صحیح لار ده چې کومه الله تبارک وتعالی د انسانانو لپاره چې دی نو متعینه کړې ده، د هغې معلومول دا خو ضروري، دا خو د دې فریضه. دیو جنو د دې دا ناپوهي چې دی دا څه عذر نه دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، الله تبارک وتعالی داسې چې دی نو ښه نمونې هم پیدا کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک وایي ستاسو لپاره یو ښه نمونه ده. داسې چې دی نو مخلص مؤمنان دي چې الله تبارک وتعالی په نسبت باندې هغه مقبول دي، هغه چې دی نو هغه معیار دی، د حق معیار دی، هغه ته ګورئ چې صحیح طریقه خبره څه ده، چې هغه په کومه طریقه باندې هغه عمل کړی دی، هغه طریقه باندې عمل کول چې دی نو ټیک دی. نو د دین هم چې داسې مطالبه به وشوه اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، تاسو چې په کومه طریقه دعوه کوئ چې مونږ ایمان راوړی دی، لیکن دا چې کارونه زړه عقیده مو د ایمان نه ده، عملونه مو د ایمان نه دي، داسې ایمان راوړی چې څنګه چې د مخلص مؤمنانو ایمان راوړی دی، صحابه کرامو راوړی دی، یا چې دی نو په یهودیانو کې به داسې وو چې هغه مخلص مسلمانانو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه آمنو کما آمن الناس، ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو. نو دی وایي قالو انؤمنو کما آمن السفهاء، هغه ورته بیوقوف ښکاري چې هغه د دین دپاره دومره قرباني کوي او هغه د هغې دپاره دومره سختې برداشت کوي، مال او جان چې دی نو هغه قرباني، وایي دا خو بیوقوفي ده. او هجرت یو کو مکه کې خپل کورونه پرېښودل، دلته په جهادونو کې حضرت بلال رضی الله عنه، حضرت صہیب رومي او داسې چې دی نو په فقر کې ژوند، په تکلیف کې ژوند، کافران ورته دومره چې دی نو هغه تکلیفونه رسوي، دومره چې دی نو هغه هغو ته چې دی نو هغه تکلیف او مصیبتونه رسوي، هغه برداشت کوله، د هغې باوجود چې دی نو هغه په خپله خبره باندې چې دی نو کلک اوسېدل. دوی دا خو بیوقوفي دا انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا مونږ داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمعقل ده او کمعقل دي. الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، الله پاک وایي خبردار بېشک یقینا دوی دا چې کم خلک دی صحابو ته د مخلص مؤمنانو د بې عقله وایي، دا د دې ډېر د هغو بېادبي کوله، د هغو ته بېوقوفه ویله، د هغو لارې ته چې دی نو هغه غلطه او خطا ویله، دا د منافق صفت دی.
الله تبارک وتعالی په هغې باندې ناراضه کېږي. خو د الله پاک مقبول بندگان دي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا کم خلک هغو ته بېوقوفه وایي، حقیقت کې دي په خپله بېوقوفه دي، دي په خپله کم عقل دي. دا کم شی چې هغه دي بچ کوي او دا خپل مال جان په دنیا کې